سوریه کمار یادو د میچ نه پس په پریس کانفرنس کې د پاکستان ټیم حقیقت یو ځل بیا ښکارا کو بالکل حقیقت خبره کړې ده چون کې د سوریه کمار یادو په دې خبره باندې کې د شډیر پاکستانیان غوسه هم شي غوسه په هم وي خدا بالکل حقیقت خبره ده ګوره میچ نه پس پریس کانفرنس کې چې پای کې دواړو ټیمانو کپتانان راځي او صحافیان ته پوښتنه کوي مختلف قسم د مختلف ملکونو صحافیان سپورت سره ریلیټډ د مختلف چینلو صحافیان ایت پوښتنه کوي نو سر ټیم چې سوریه کمار یادو پریس کانفرنس تراغو نو هغه دا پوښتنه هم په دغه پریس کانفرنس کې وسوه چې د پاکستان چې کوم انډیا سره رایولري ده مطلب د پاکستان او انډیا رایولري چې کوم دا ډیر زیات ښه میچونه کېږي ډیر زیات ګرم میچز کېږي او کچره پاکستان وای فائنل ته کوالیفای شو نو بیا به ستاسو څه پلانینګ بیا به یو بل غټ میچ کېږي نو سوریه کمار یادو ولوي چې د کومې خبرې رایولري مطلب دا دی لکه د دوه ملکونو د دوه ټیمانو ترمنځ چې مقابله کیږي هغه له رایولري ویل کېږي مطلب چې 15 میچونه شوي وي یو پکې 8 میچونه ګټلي وي یو پکې 9 میچونه ګټلي وي نو د رایولري ویل کېږي او زمونږ پاکستان سره هیڅ قسم رایولري هیڅ قسم مقابله نشته ځکه پاکستان زموږ سره د مقابلې نه بهر دی تیر شوي یو لس میچونو کې ویلس مونږ ګټلي دي او یو میچ صرف پاکستان ګټلی دی اورال 14 میچونه شو د پاکستان او انډیا په T20 فارمیټ کې چې صرف 3 میچونه پاکستان ګټلي دي او 13 میچز انډیا ګټلي دي نو د سوریه کمار یادو کپتان صاحب چې کوم د انډیا کپتان دی هغه دا خبره بالکل ټیک ته چې پاکستان سره زمونږه هیڅ قسم مقابله نشته پاکستان موږ سره د مقابلې دی نه هغه د مقابلې د دور نه بهر شوی دی ځکه یو لس تیر شوي یو لس میچونه کې لس مونږ ګټلي او صرف یو میچ هغه ګټلی دی نو د کومې خبرې رایولري خبره تاسو کوئ او د کومې خبرې تاسو وایي چې دا مقابله ده د کومې خبرې تاسو مونږ سره کمپیر کوئ نو یو قسم لکه تاسو ګورئ د سوریه کمار یادو دا خبره بالکل حقیقت تا بالکل ټیک ټاک تا د پاکستان او د انډیا مقابله لری پورې نه جوړیږي د پاکستان او د انډیا ټیم کې لری پورې فرق دی یو خو د پاکستان او د انډیا ټیم کې غټ فرق دا دی چې د پاکستان ټیم کې کلاډیان په شفارس باندې راځي په پرچی باندې راځي او د انډیا ټیم کې کلاډیان په ټیلنټ باندې راځي په سکلز باندې راځي لکه ابھیشیک شرما تاسو ګورئ دا په سکل باندې لوبډلې ته راغلی دی دا شوبمن ګیل تاسو ګورئ دا په خپل ټیلنټ باندې ټیم ته راغلی دی د سره چرته د MNA د MPA یا د پاکستان یا د انډیا د آرمی د جرنیلز پرچی مرچی نشته چې د پاغه باندې ټیم ته راغلی او بل طرف ته تاسو د پاکستان ټیم وګورئ نو تاسو خپل ښکارا شي چې په پاس کې څومره پرچیان راغلي دي او په دې ټیم کې څومره پرچی کې لاړیان دي لکه پرون حسین طلعت بس پرېدا پاغه باندې موږ ډیټیل سره خبرې کړې دي د کپتان سلمان الیاغه کپتانۍ باندې موږ ډیټیل سره سو ویډیوز مې سره شریک کړل چې کپتان صاحب چې کوم دی پرون څومره غټ بلندر څومره غټ میسټیکس کړي دي خو بیا په دغه پریس کانفرنس کې زموږ کپتان صاحب هم راغلی چې هغه نه به تپوس شو نو دغه د باډي لینګویج نه پته لګېده چې دا سړی د جواب نه دی د سړي به سوال به تیو شو جواب به بل طرف ته لاړو لکه هغه پریس کانفرنس کې ټول جوابونه الټا پلټا ورکړي دي کانفیډنس پکې نشته دی وروره نو خیر دا سوریه کمار یادو انټرویو راغلی ده چې تاسو سره ما وی شریک کوم د دې حواله سره د تاسو سره د کمنټ لازمي وکړئ